قوله غاية تهذيب الكلام نو الشارح چې تحقیق د دې قول کوي چې غاية تهذيب الكلام متن کې تیر شوی کنه دا غي تحقیق ذکر کوي تاسو کو نو چې راوړی نو او غرض د دې د په اعتراض ده څه دی د په اعتراض ده پر دې کنه چلته دې ویلي ګوره وبعد فهذا غاية تهذيب الكلام دا هذا ګور مبتدا و او غایته مضاف تهذیب الكلام مضاف الیه دا خبرو د پاره څه د هذا نو ګوره خبر محمولی په مبتدا باندې دلته ګوره غایت مصدر دی پېښوي او د هذا خو ذات مع الوصف ذات دی پېښوي لازمیږي حمل صرف وصف ذات باندې دا حمل نسی کیږي دا غي شارح سو کی جواب نو ذکر کی فکر دې کندي ګوره شارح ویلي ګوره قوله حمله هذا معنا ما توکید اوس ما توکید یا وس کوم کنه ما توکید یا وس چلو کو پېښوي چې دا حمل مواتاتی دی ښا یو حمل مواتاتی دی بل حمل واسطه زو سره ښا پېښوي نو حمل مواتاتی مطلب د څه بو چې دا په خپل معنا مصدری حمل دی خپل معنا مصدری حمل دی پېښوي او ته چې حمل نسې کیږي لازمي حمل صرف وسه بذات باندې موږ دا حمل مبالغه دی ښا حمل سي مبالغه لك زيد عدل كما خبرت زيد عادل يعني زيد عادل فكر دې کړي یو د سیبو ما ته کېده چې دا غایت مصدر دی پېښوي څه ته ویل کېږي او د تهذیب چې دی پېښوي دلته حذف د مضاف دی بس حذف د لکه خبر حذف دی خبر صحیح حذف دی مثال پېښ کنه شي نو مفعول به به حذف شوی دی خبر حذف شوی دی چې مهذب لکه اسم عبارت د شي چې وبعد فهذا مهذب غاية تهذيب الكلام ولا هذا مهذب غاية التهذيب دا هذا دا چې دی ګوره مهذب دی پېښوي په غاية تهذيب د کلام څخه نو ګوره که خیر مهذبون خبرو مهذبون سو خبر وو او دا غاية تهذيب الكلام چې دا مفعول مطلق تصل کی شيء مفعول مطلق دی نغه مفعول به خبر حذف شو اصل کې مفعول به مفعول له قائم مقام شو اما ما قام مقام الغير فله حكم ذلك الغير انه مهذب مرفوع غايته مسجل شو مرفوع شو مثلا بايش ده مجاز بالحذف شو نيو مجاز بالباب ده ايش وقنا شوي مطلب ده غدا لك مجاز غاكي وكو ايش مطلب حمل متاتي والو خلك ده غدا اكي بيحمل بلغتن بول ده مجاز بالنسبه شو مجازه بالنسبه شو او چې کله دا غي سوالو ته من خبر حذف کو نو دا مجاز بالحذف دی مجازه بالحذف کنه مسله بین شو دا ګوره محشم لیکي دی ګوره قوله حمل هذا المعنى بان تهذيب چې تهذيب مصدر څه دی مصدر دی وحمل المصدر وحمل المصدر على شيء بالمعتات باطل او حمل ظرف يشبه معتات څه دی باطل خلق حمل معتات چې دی بغیر وسیله زود پیو له هنا دا نشي کولای پېښوي حمل السرب والسبرازي نو فلا بد حينئذ ندي وخي بلا بد دخا من ارتكاب التكلف سبك ارتكاب التكلف بك خما سبك تكلف بك اغدار يقول فاما ان يقال يا بدسي ولا شيء شنها هنا مجازا بالنسبه مجاز بالنسبه لك مجازا بالنسبه ما تبدا حمل مبالغه دي انه فيكون الحمل بطريق المبالغه لا حمل بطريق المبالغه مثلا بايش نو يقول حمله على هذا حمل ذي قول چې غاية تهذيب الكلام دي على هذا فهذا باندې هذا بعد هذا دي هذا باندې اما بناء ياخذ بناء عن بلغتي مبالغه باندې كان نحو قول زيد عدل لك زيد عدل لي يعني زيد عدل لي او بناء يا بناء على ان تقدير يا تقدير سي ان تقدير سي هذا كلام مهذب غاية التهذيب هذا كلام مهذب غاية دي تهذيب شويه بغاية التهذيب سرا فحذف الخبر خبر شو حذف شو ايش في كلام مهذب هو هذا كلام مهذب ده ايش في سر دخل دغنا كلام موصوف هذا كلام مهذب اعتق شو ده موصوف مع صفته وغدو عن حذف شو انه خبر وكنا فحذف الخبر خبر حذف شو وقيم في المطلق او قائم شو مفعولي مطلق مقامه دي بمقام مالك فشغاته تهذيبه كنا في المطلق مسألة بإيش كنا شيء قال لك ده من ثلاث وردي
شتى مفعول مطلق مفعول مطلق څه ویل کیږي چې دوی معنا د فعل مذکور مشتمل قبلي اشتمال د کله وجود باندې نو فعل مذکور خو چې دا شوی فعل لکه مهذبون اسم فعل دی کنه فعل خو نه سره خو شوی فعل خو دی کنه نو خو مشتمل په تهذیب باندې نه په غایت باندې تبع غایت تهذیب الكلام سبب مفعول مطلق دی کنه نو دا مهذبون خو فعل مذکور دی دا خو مشتمل تهذیب باندې نه په غایت تهذیب باندې فکر شته کنه شته دا غو شرع سوي کی دا محشي بجاوب محشي فيش يزدي ولا يزدي ما تقولي ما تقول يحدث كنا اذا غايه تهذيب الكلام مفعول مطلق ده خدا مسبب دغه شبانه چې مفعول مطلق کدا شرط نه ګرځي چې خامخ ما لف معنا په مذکور سوي لکه مطلب معنا په مذکور سوي مطلب خدا غدا چې خامخ دا اغه لفظ نه دی اغه لفظ نه دی نو مطلب اغه لفظ غیر بلته شي یبه دغه مذهب باندې بنا دي او کده سوي چې دغه مذهب نالو پېښوي نو سکو چې دغه دا ديك بيبي ما تقدر باعتبار المنسوب مع الباس بيقول بس منسوبي مع الباس فأنا في المطلق يقول هذا أخبرنا إن جوزنا كونه في المطلق من غير لفظ العامل بغير المصدر شي من ذاك الجايز كتيرا في المطلق بغير لفظ عاملنا أمرات إيش بغير المصدر كي وإن لم نجوز جايز إنه كنا قلنا بحسب المصدر إذن بمن حد مصدر من قبل كوخا جس كمصدر سريع هذا بشوي منسوب شيء كمو نكسبه شي هذا مهذب فيش غاية هذا مهذب تهذيبا غاية التهذيب تهذيبا غاية التهذيب نسك تهذيبا سمى في المطلق فغم موصوب هذا التهذيب غاية التهذيب صفته نغم موصوب هذا صفته قائم مقام شو فكر ذاك انت اخيرا كل من غادي قائم مقام شو ف نوقف وأعرب أو اسم معربش بإعرابه أدا دفت راس لك شتى في المطلق نوت بكارس وهذا غاية تهذيب الكلام كان منسوب بكارو ذكرت في المطلق ده كان نجاوب دارش المخكمة في المطلق هو سي بي حسب شو ودا قائم مقام خبر شو خبر مرفوع ولامس شو مرفوع شو وأعرب بإعرابه عن معربش دا غير بإعراب على طريق مجاز الحذف بطريق مجازة بالحذف قول في تاريخ منطقي والكلام